یو کس وایي چې په خپو کې درد وي نو په جرابو باندې مسه کېږي او که نه په جرابو باندې مسه نه کېږي، په موضوع باندې مسه کېږي. او موضوع هغې ته وایي چې په هغې د پاسه د اوبو څاڅکي وکړي، لوندې ګوتې پرې راکاږي نو لاندې اوبه نوځي، پنډیو سره خپل انښتې وي، په مزې دیني تړلي او لږ مزل هم پکې کولی شي. یو کس تپوس کړی چې د تعویض د استعمالولو تر څو پورې اجازت شته دی. تعویض معوذتین د رسول الله صلی الله علیه وسلم معصور دعاګانې، سورې فاتحه، د قرآن پاک سورتونه، د مول او دا لیکل خو سره د حفاظت دا کولی شي. او داسې کلمات چې په هغې کفري او شرکیه کلمات وي دا حرام دي، او که عقیده هم هغه وي نو دې سره سړی کفر ته وځي. او داسې کلمات چې په هغې کې د جناتو نه د مدد اغشتی شوی هغه جایز نه دي استعمالول. یو کس وایي زه په تنخوا باندې بعضې خلکو سره کار کوم، د هغوی د ګاډو د انجنانو کار دی، لیکن په هغې کې بعضې زناکار دي، د دوی سره زما کار کول څنګه دي؟ د چا باره کې دا ویل چې زناکار دي تر څو چې تا هغوی لیدلي نه دي، داسې وینا دا ګناه ده. یو مسلمان باندې غلط الزام نشي لګولی او داسې کس ته قاذف ویلی کېږي، تهمت لګونکی، او د هغه خپل حد دی، په هغه باندې به حد جاري کېږي. د چا په باره کې د زنا وینا ته هله کولی شي چې هغه تا لیدلی. دا کومو اخباراتو کې چې دا راځي دا خبرې ټولې دا ټول د کافرو د مشرکینو سوچ دی، د هغوی طریقې کار دی. په معاشره کې ګن خورول دي. زنا حرامه ده، لیکن زنا افشاء الله جل شانه پټ ساتل لا هم ضروري کړي. کله چې په زنا باندې 4 ګواهان ني، 3 ګواهانو زاني ولیدو او 4م پې باندې ني، نو دغه 3 کسانو ته به هم په دی به حد جاري کېږي، حد قذف. ځکه چې 4 نصاب نه دی پوره، بیا ولې دی دا خبره افشا کوله؟ نن سبا په اخباراتو کې، په جرایدو کې د دې خبرو افشا کېږي او دا حرام دي. یو کس تپوس کړی که د قبر کنستو دوران کې بل مړی زوړ چې دغه دفن شوی د هغه اډوکي راووتل، نو د هغې سره څه کول پکار دي؟ نو یا خو دغه بل نوی مړی چې دی په نوي قبر کې ښخول پکار دي، یا که چېرې ګرانه وي ځای نشته دی نو هغه اډوکي یو طرف ته که او د هغه او د ده په منځ کې د خاورې یو پوله جوړه کړه، بیا دې هم په هغه لحد کې کېږي. یو کس ویلی دي چې زما سره په دکان کې 2 هلکان کار کوي چې هغوی د اپر چترال سره تعلق دی، اسماعیلیه قوم سره. دا هلکان موږ ته د خوراک څښاک اهتمام هم کوي او یو کس پکې جماعت ته مونځ ته هم راځي. دی په باره کې موږ ته ووایه اسماعیلیه دا مسلمانان نه دي. د دوی عقیده د الله جل شانه په باره کې چې څنګه د مسلمان عقیده د هغوی د دوی خپل مشر په باره کې ساتي. د ګناهونو ختمول او معاف کول دا صرف او صرف الله کولی شي. دی وایي چې زمونږ ګناهونه زمونږ امام هم معاف کولی شي، او امام په باندې د ګناهونو د معافۍ دپاره مختلفې جرمانې لګولي چې دومره پیسې د دې ګناه دي، دومره د دې ګناه دي. دغسې نور د دوی غلط نظریات او عقاید دي، هغه د مسلمانانو نه دي. ځان ساتل پکار دي داسې خلکو نه. باقي دعوت ورته ورکړه. کله کله یو هلک په یو کور کې لوی شوی، مور او پلار یې داسې وي که چېرې هغه ته دعوت ورکړی شي، هغه پوه کړی شي، نو هغه به د دې غلطې عقیدې نه بچ شي. دعوت ورته ورکړه، کیدای شي چې مسلمان شي. یو کس وایي چې ما 40 مرلې پلاټ واغشتو، په هغې کې د قبر په شان شکل دی. د هغه ځای خلک وایي چې دا قبر نه دی، دا مونږ هموار کو که نه کودایي وکړو. نو قبر چې کوم دی نو هغه که زوړ وي، په هغې کې مړې خاورې شوي، نو هغه اوار که په هغې د پاسه چې په تا باندې خرڅ شوی دی، پیسې دې پې ورکړي دي، مکان پې جوړولی شي. یو کس وایي چې یو سړي ته د جرګه کې اختیار ورکړي او ما ورته اختیار ورکو، فیصله هغه زما د مرضۍ مطابق ونه کړه، نو د دې څه حکم دی؟ نو فیصله خو ستا د مرضۍ مطابق ضرور نه ده چې وشي. فیصله خو مدعي مدعا علیه یو تحکیم دی او یو حکم دی او یو روغه د اصلاح ده. دا 3 جدا جدا څیزونه دي. حکم د حاکم وي، او حاکم سلطان او بادشاه جوړ کړی عادل دینداره، قاضي هغه ته وایي. هغه فیصله چې څه کوي هغه په زور مني، یا به د مدعي موافق کېږي یا د مدعا علیه. دویم تحکیم دی، هغې ته محکم وایي. 2 فریقینو یو کس وټاکلو چې فیصله ته وکړه، روغه نه فیصله وکړه، او دا کس پوه دی، ده ته د فیصلې اختیار ورکړو، خو دا وقتي طور سره فیصله کوونکی دی. دی هم چې څه فیصله وکړي هغه به منې، ځکه چې هغه ته په خپله حاکم جوړ کړو ځان دپاره، او د هغه نه منل دا ټیک نه ده. دریم دا ده اصلاح. اصلاح دې ته ویلی کېږي په هغې کې لب جب وي، لی دی څه ته پرېږده څه ته ورکړه،
رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې حکم شوی دی، حکومت فیصله حاکم په توګ باندې او اسلام شوی ده. اصلاح صورت دا د حدیث مبارک کې راځي، حضرت کعب رضی الله عنه صحابي دی کعب ابن مالک، او بل طرف ته صحابي دی عبدالله ابن ابي حضرت. کعب ابن مالک پور او په عبدالله ابن ابي حضرت پورې دواړه صحابه دي. یو ځل دی جمعه ته راننوتل، کعب ابن مالک ورته ویل که ما ته خپل حق راکړه. کعب او حضرت عبدالله ابن ابي حضرت ورته ویل چې ما سره فی الحال نشته. هغه دومره وس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا آوازونه مولي اوچت کړي، څه چلو؟ وایي چې یا رسول الله د پورې مې حق دی ما ته یې نه راکړي. او ابن ابي حضرت ورته ویل چې یا رسول الله وس مې نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت کعب ته وفرمایل چې کعب څومره حق دی ور پورې دا نیم کا، نیم ته واخله، نیم ورته پرېږده. حضرت کعب وایي چې یا رسول الله بس ټیک ته چې څنګه تاسو وفرمایل نیم مې پرېښو. بیا ابن ابي حضرت ته وفرمایل چې اوس پاسه او دا نیم حق چې شو دا خو ته اسانه شو، دا اوس ورکه. هغه وایي ټیک دی یا رسول الله. دې ته اصلاح وایي. دا اوس فیصله نه ده، ځکه چې فیصله کې به پوره حقدار ته ځي او روغه کې دا کېږي. نو چې کله روغه وشي په هغې نه پس بیا زړه بداوی قطعا نه دی پکار، ځکه چې دا ستا په خپله خوښه باندې شوي. یو کس تپوس کړی دی چې صرف محمد نوم کې خل د ماشوم دا ټیک دي او که نه بعضې وایي چې ټیک نه دي. په ابتدا کې ممانعت راغلی لیکن وروسته بیا اجازت دی. نو اوس اجازت دی دا نوم کې خوی شي، خو خلق غلطیانې کوي. یو دا چې بعضې خلک په لیکلو کې همدغه د خپل زوی د نوم سره محمد سره هم سواد ولیکي، صلی الله علیه وسلم ته مراد وي، حالانکه درود او صلات صرف په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ویل پکار. تا خپل نوم دی مثلا محمد غلام یا غلام محمد، نو محمد د پاسه سواد لیکلی، نو دغه وخت کې دا ټیک نه ده، ځکه چې دا نوم ستا د نوم جز دی یا ستا پوره نوم دی. یو غلطي دا کېږي. دویم دا کېږي چې دغه نوم بیا وران شي او دا غلط غشتی کېږي یا سپک دی نوم سره ویلی کېږي بدرد. لکه مثلا دا پښتانه محمد نوم په ځای باندې بیا محمد وی، محمد چې صفا او واضح خلی نو محمد وی، او یا د محمد په ځای باندې محمد او د محمد په ځای باندې بیا محمدي شي. او زموږ په کلي کې یو کس و د هغه نوم محمد زمان اوس وفات شوی، د هغه ته به یې ممانع وی. نو د محمد نه دا دومره بیا په هغې کې ګډې وډې کول او تغییر راوستل دا ټیک نه ده. بیا نوم به صفا اخلي، محمد به اخلي، محمد هم نه محمد. که دا صفا نشي اخیستی بیا په بچي باندې دا نوم مه کېږي. و یو خاوند خپلې ښځې ته ووایي چې موږ د خپل بچي نوم عبدالرحمن کېږدو. نو ښځې ووایي چې استغفر الله دا نوم زما خوښ نه دی. نو آیا دا ښځه په دې خبره باندې د اسلام نه خارجه شوه او که نه؟ نو تپوس کول یې پکار دی چې دې د استغفر الله ولې ویلي دي. کیدای شي چې عبدالرحمن د دې په خاندان کې یا د دې په شناخت په دایره کې د داسې سړي نوم و چې هغه ګډې وډې کولې او د دې هغه سړی یاد شوی، نو بیا دا کفر ته نوځي. او که نه د رحمان د نوم سره یې، نو بیا دې ته پکار دی چې د کلمه ووایي، د ایمان تجدید وکړي. یو کس تپوس کوي که چرې چا د رشوت په ګټې سره ګاډی یا مکان اغشتی، نو توبې نه پس د ده معافي کېږي. نو د ده پوره توبه دا ده چې دی د رشوت نم توبه وباسي چې څه مې کړي دي بد مې کړي دي، آینده دپاره به نه کوم، فی الحال رشوت پرېږدي او دا کوم مکان چې جوړ کړی دی د دې تلافي وکړي چې د چا نه یې رشوت اغشتی دی هغې ته یې ورسوي، دا هغه پیسې ورته ورکړي، او که هغه ني د هغه وارثانو ته یې ورکړي، او که د وارثانو یې پته نه لګي ځکه چې مختلف خلکو نه یې رشوت اغشتی دی، نو هغه عمره پیسې چې څومره یې لګولي دي یا د هغې مالیت به نن سبا ډېر جوړېږي، دا دې په فقراو باندې تقسیم کړي. یو کس وایي چې آیا مناجات الفقیر بغیر د اودس نه ویلی شي او که نه؟ بغیر د اودس نه ویلی شي، خو په دې کې چې د قرآن پاک کوم صورتونه دي هغه بغیر د اودس نه نشي لګولی، او هغه صورتونو ته لاس هم بغیر د اودس نه نشي وړی. او نور مناجات الفقیر د دعاګانو کتاب دی، دا بغیر اودس ورته لاس لګولی شي کتاب. یو کس تپوس کړی چې یو سړی دی د هغه دوه ښځې وي، یو ته یې د ضرورت په قدر څیزونه ورکولو او سامان یې ورکولو او باقي چې کوم مال یې ګټلو نو هغه ټول به یې د دویمې ښځې سره جمع کولو. 14 کاله پس دا سړی مړ شو ناڅاپه. د ړومبۍ ښځې بچي د دې دویمې ښځې په مال کې د هغې حصه شته او که نه؟ د دې دویمې ښځې په مال کې نه، بلکې د دې خپل پلار په مال کې حصه شته. دا ته چې کوم مال یادی دا مال د دې پلار دی، دا چې مړ شوی دی
د دې سړي دپاره د ډومبۍ ښځې اولاد او د دویمې ښځې اولاد یو شان دي. که د ده 2 زامن او یو لور د ډومبۍ نه وي، 2 زامن یو لور یې د دویمې ښځې نه وي، نو د هر یو زوی 2 حصې دي، د هر یو لور یو حصه. دا اولاد د دواړو نه یو شان دی، دا د ښځې مال نه دی، نو دې کې برابر حصه ورکول پکار دي. او ده چې ښځه اختیارمنه ګرځولې دی، هغې چې څنګه دا مال خرج کولو، دویمه او ډومبۍ ته یې نه ورکول، نو دا یې زیاتې کړی دی، دا یې ښه نه دي کړي. یو کس وایي چې زما مور ژوندۍ وه، نو ما د هغې نه پیسې اغوستې 10,000 روپۍ، هغې ما ته 11,000 روپۍ راکړې. ما نه یې تپوس وکړو چې بچی دا څومره دي؟ ما ورته دروغ ووایي چې دا 10,000 دي. اوس زما مور مړه شوي ده، اوس زه څه وکړم؟ توبه وباسه، استغفار ووایه، دا 10,000 روپۍ چې کوم دی نو د هغې په میراث کې کېږده، د هغې ورثاو ته یې ورکړه، او بل دا کار وکړه چې د هغې په نوم باندې هم صدقه فقیرانو ته ورکړه. یو کس ویلی دي چې د امام مسجد د جماعت د امام بغیر د پټکي نه امامت کیږي او که نه؟ نو بغیر د پټکي نه امامت کیږي، بغیر د پټکي نه امامت کیږي، او البته سر پټول پکار دی، سر بربند سر باندې مس کول دا مکروه دي، لیکن کسته شټوپۍ کې مزو کو امام نو کیږي. او البته پکار دا ده چې د امام حیت او د هغه حالت د مقتدیانو په مقابله کې افضل وي، او هغه دا چې د مقتدیانو سرونه په ټوپۍ وپټ کړي، نو دی کم از کم پټکۍ وتړي، مزي کیږي.